او مؤمنینو ته تعلیم ورکړی شو چې د دوی سره تعلق مساتئ ځکه د دوی مقصد جماعت ورانول او جماعت کې فساد کول دی. نو وزدیزینا وړاندې آیت کې په هغه مؤمنانو باندې تعجب کوي الله چې هغه د منافقینو مرګرتیا کوي او داغه د پاره جماعت یې دوه ټوکړې کړي دي. حالانکه الله فرمایي چې دوی د خپل اعمالو په سبب باندې د الله د دین ورسته شوی دي. نو چې کم سړی الله بیلاره کی نو تاسو غنئ چې دا په هدایت ته یعنی د الله سره تاسو دا جنگ دی. او د دین وروسته بیا الله د منافقین او اقسام ذکر کوي چې هغه څلور اقسام دي چې باغی کې د دوه سره قتال کول دي او د دوه سره قتال نه دي کول. فما لکم نسشوی دی تاسو د پاره اے مؤمنانو تمام وصوله دا او د پاره د تعجب. فما لکم نسشوی دی تاسو د اے مؤمنانو فی المنافقین چې په بار د منافقینو کو په بار د منافقینو کې فیاتین دوړل شوی یعنی کنتم فیاتین دوړل شوی تاسو. والله والله پاک ارکسهم نسخور کړي دي دوی یعنی واپس کړي دي دوی بما کسبو په سبب د اعمالو د دوی. اصل کې رکسا عربی کې ویل کېږي لکه چې څنګه مونږ بال رغړو دغه شانتی یعنی دا سر د خپل راشي او دنه د ګین غونډه کې د بال غونډه کې جوړ شو دی بیا د سر غړي دې تر کسو یاروي کې. نو الله وی دا نسکور کړی دی الله واپس کړی دی الله بما کسبو په سبب د اعمالو د دوی. همت کا اعمال وګوره چې څه سدي نو پته به تو لګي. اتوریدونا ای غواړی تاسو انتهدو چې هدایت والا وګڼئ تاسو. انتهدو شیخ عبدالسلام سے په خپل تفسیر احسن الکلام کې د دې ترجمه دا کوي اتوریدونا ای غواړی تاسو اندا خبره تهدو چې هدایت والا وګڼئ تاسو دوی و هدایت والا وګڼئ تاسو من هغه څوک اضل الله چې بیلار کړی دی الله ومن یضلل الله او هغه څوک چې بیلاری کی الله فلن تجدا نو چری وتون مومه له د پار داغه سبیلا لارا. نو که هر څومره کوشش کې داوا کې چیرې دا مؤمن دی او داغه د ایمان او د هدایت داوا کې نو الله وی چری ولارونه مومه داغه د پاره ودو غواړي دوی یعنی دا منافقین اے مومنانو لو تکفرونا چې تاسو کفر وکئ لو تکفرونا ارمان چې تاسو کفر وکئ کما کفرو لکه څنګه چې کفر کړی د دوی لکه څنګه چې دوی د کفر روش اختیار کړی دی د دوی خدا مقصد دی چې تاسو د دوی سره مرګري شئ تاسو د دوی په شانته کافران شئ نو ولې ځان کافر کوئ. فتكونون نشيب تاسو سواء برابر. وس علاج د دې سده چې د دې کفر نه تاسو بچ شئ. فلا تتخذوا من سي تاسو منهم د دین اولیاء دوستان بس بچ بشي بیا د مخلص خلکو سره مرګرتیا کوه چې کم خلق د الله د دین د پاره قرباني ور کوي مخلص دي داغو سره مرګرتیا وکا حتا تر دې پوری د دې سره مرګرتیا مکوي یو هاجرو چې هجرت کوي دی فی سبیل الله پلار د الله کی. او مفسرین بیا د هجرت درې اقسام دلته ذکر کوي. یو هجرت د یو ملک نه بل ملک ته هجرت ته لکه د مکې نه مدینه ته. او دویم هجرت د پاره د قتال فی سبیل الله ده. او دریم هجرت ما نه الله عنه چې دا کم شیز نه الله منع کړی دا داغه نه هغه پر خودل داغه نه هجرت کول. نو چې تر کومه پورې د درېوانه کارونه نه کړي چې کلا
مرګ پر خودل راشي داغه مطالبه شي هغه دی پری دی او کله چې د قتال فی سبیل الله وخراشي چې دی قتال فی سبیل الله وکي او دارنګ د دې په ژوند کې هغه شزونه چې هغه د قران او سنت نه خلاف دي چې هغه ټول پری دي حتا تر دې پوری یو هاجرو چې هجرتو کې دی فی سبیل الله بلا رضا الله کې فإن تولوا نو قدیم خوغرزو یعنی هجرت ونکو د دې دریوانو کارونو نه د دې دریوانو اقسامو کې فخذوهم نو ونسید وقتلوهم او قتل کړی دی او وجای دی حيث وجدتموهم چې کم ځای کې مومئ تاسو دوی ولا تتخذوا او منسئ مؤمنان منهم د دینا ولیا دوست ولا نصیرا او نه مددگار اوس هغه دو اقسام دا دو قسمونه ذکر کړل چې هغه سره قتال کیږي د منافقینو یو هغه چې هغه هجرت نه کړي او دویم هغه چې هجرت هم نه کړي او بیا د مؤمنانو سره هغه جنگ هم کوي د کافرانو مرګرتیا کوي د بیمانو خلکو مرګرتیا کوي او استثناء د دوه قسمه منافقینو کوي چې هغه سره جنگ مکوي منافقین دي زی جهنم دي او جنگ وسره مکوي الا الذين سوا دا هغه کسان یعنی سوا دا هغه منافقیننا یسلونا چې هغه یوځي شوی دی الی قوم یو داسې قوم ته بینکم چې په منځ تاسو کې و بینهم او په منځ دا هغه کې میثاق وعده ده یعنی تاسو نه هغه وتختیدل لاړل او یو داسې قوم سره ملاو شول چې دا هغه استاد په مخ کې په منځ کې دا میثاق او وعده شوی دی چې یو بل سره به جنگ نه کوو نو بیا ټیک دا غوي ته پناه ملاو شو دا غوي سره جنگ مکوي او جاءوکم یا راشتا ستا منافقین حسرت بندی صدورهم سینه د دوی اند دی خبرنا یقاتلوکم چې جنگ وکستا سره چې ستا سره جنگ نه کوي او یقاتلو قومهم او جنگ نه کوي د قوم خپل سره ان دې دواړو خبرو ته تیار نه دي چې ستا سره هم جنگ نه کوو دا غوي سره هم نه کوو او مونږه جنگ چې د دانه شو کوله نو ټیک ته دا و سره تاسو جنگ مکوئ دی منافقین زی جهنم دی خو جنگ نبیا مستثنا وته ملاو شو ولو شاء الله او کچری وخت لوي الله پاک لسلتهم نذور ور کړه به ودا علیکم پتا سو باندې فلقاتلوکم نذیب ضرور جنگ کړه وې تاسو سره ان کې یو سره تاسو سره جنگ نه کوي نو بس قرار شدی کنه بیا لکه ته چې څنګه الله زور اور کړی نو داسې در باندې دیم زور اور کولای شي الله وای معافي که بس پرېدا ز پوه شو بیا د قیامت پر دې پوه شه فإن يعتزلوكم نو کدی ډډ وکړه تاسو نه فلم يقاتلوكم نو دوی جنگ نه کړي تاسو سره والقوا او غرزولی الیکم السلام تاسو ته پیغام د امن دتا داغه پیغام د صلح او د امن تاسو ته غرزولې فما جعل الله نو نه دې ګرځولې الله پاک لکم د پارس تاسو علیهم پدی باندې سبیلا سلارا سبیلا مراد چې دا دلاره د جنگ دا بیا تاسو جنگ مکو الله طرف نستاو سره بیا څه دلیل نشته ده نو معلومی کې دا که منافق دی که کافر دی که مشرک دی چې استاد سره یو سړی جنگ نه کوي نو تاسو سره مکو جنگ به هغه وخت کې چې کله هغه سره جنگ کوي ستجدونا زرد چوبم میتاسو آخرینا نور خلق یریدونا چه غواړي بهاوی اندا خبره یامنوکم چې امن غواړي ستاسو نه و یامنو او امن غواړي قومهم د قوم خپلنا خپل قوم ته هم درخواست کوي هغه چې یاره مونږه امن پکار دی جنگ نه کوو او تاسو ته هم درخواست کوي چې یاره جنگ نه کوو امن پکار دی کلما نو هر کلا ردو چې واپس کړي شه دی ال الفتنه فتنه تا اور کسو فیها نو نسکور بکړي شي په دې فتنه کې واپس بکړي شي په دې فتنه کې یعنی داسې خلق بمی چې هغه کله فتنه ته واپس شي یعنی ایمان دا وي دمر کمزور ای نو چې کله هغه ته واپس شي نو بیا به هغه کې نسکور پراته فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ نُقَدِي ڈَڑَوَنَ فْلَسْتَا سُنَا وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اَوَّنَ غُرْزَوْ دی تاسو تا پیغام دا امن وَيُلْقُوا نمخ کې دا لم چې دام د دې سره تړل دی ښا ځکه دا واو چې دې تواو عاطفه وي
ويلقوا الیکم السلام او وین غرزولا او نی وغرزولی الیکم السلام تاسو ته پیغام د امن ويكفو او نی بن کړي نو ایدیکم لا سن خپل ستاسو نه خپل لا سن د جنگ نو بن کړي نو بیا حکم سره فخذوهم نو ونی سیدا منافقین وقتلوهم او وجنی دوی حیث سقفتموهم چې کم دی مومی تاسو دوی سقفتموهم چې دوی مومی او سقفتموهم چې لاس برش تاسو په دی باندې نو دا د چا لپاره حکم دی چې هغوی امن د امن پیغام نه مني او جنگ کوي جنگ چې دی د جنگ نه قلاریږي نو دا داسې خلکو لپاره بیا حکم دی چې بس کم دی بیا مومی نه قتلوي وَأُولَئِكُمْ او دا کسان جعلنا گرزوله دے مونگ لکم دا پارس تاسو مومنانو علیہم پدی باندی سلطانن دلیل مبین اخکارا یعنی بیا تاو جنگ کولے شئی دا اللہ دلیل دا سر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت